اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې د مکی مشرکان به د بچه په پیدایش باندې ډیر زیات خفه کېدل او د هغوی مین هغه داو دوه وجوهاتو. یو دا چې دوی به ځان ته ډیر غیرتي ویل، حالانکه غیرت هغه دی چې کوم په دین اسلام موږ ته بیان کړی او په هغې باندې عمل وشي. دوی به ویل چې ما بچه موږ نه پیدا شي او هغه بیا سباله واده شي، نو دا به یو شرم محسوسولو. او دویم دا به ویل چې کله چې دا زنانه او دا ماشومه غټه شي نو دې پالنه او پرورش به څوک کوي؟ بس د دغو دوو وجو نه لکه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. تاسو د تنگ دستۍ د وجې نه خپل بچي مه قتل کوئ. نو هغه د مکې مشرکانو چې کومه طریقه وه هغه حاجي محترمه نن هم مطلب چې په دې معاشره کې د هغې نه ختمیږي، اوس هم موجوده و. یا د ماشومې ژوندی ښخول او یا بل ورځ په میاوالی کې چې کومه واقعه شوې ده چې د 7 ورځو ماشومه هغه خپل پلار په فایرنګ باندې هغه قتل کړی دو، د هغې ویشتې دو چې بیا تپوس ته شوی دی. جواب یې دا دی چې ما اولنی بچی زوی ولې پیدا نه شو، لور مې ولې پیدا شوه. نو حاضرینو دا ډیره زیات کم سوچ دی. حالانکه مسند امام احمد ابن حنبل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چا چې د 3 لورانو پرورش وکړو او دا 3 واړه را غټې کړې او د دوی هغه تکلیفونه د برداشت کړل، ځکه چې خامخا بچي سترېدل خو د الله کار دی، خو د هغې ضروریات وي، هغه یې برداشت کړل او دغې خپلو بچیانو سره یې همدردي وکړه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به دغې پلار د دغې 3 بچو له دغې 3 بچیانو له الله تعالی په دې انعام کې جنت ورکړي. صحابي فرمایي چې کچا 2 لورانې وي او د هغې پرورش یې وکړو، د هغې همدردي وکړه، د هغوی تکالیف یې برداشت کړه، بیا د مبارک فرمایي چې هغې ته هم پې جنت میلاویږي. بیا ورته فرمایي چې که چېرته یوه ماشومه وه او هغه یې راستره کړه او د هغې تکالیف یې برداشت کړل، مشقت یې برداشت کړو او همدردي ورسره وکړه، نو پاک او خوږ رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په دغې یوې په پرورش او په تکلیف برداشت کېدو باندې به هم دته جنت میلاویږي. حاضرین دمره ښایسته دین دی زموږ. نو دغې وجې نه د مشرکین مکه چې کومه طریقه کار دی هغه اوس هم په دې معاشره کې شته. ورونو سوال درته کم، خواست درته کم چې دا ترتیب او دا سوچ او دا نظریه او دا عقیده او دا تصور د دغې غونډې معاشرې نه ختم کو او د بچی په پیدایش باندې اومغمره خوشحالي او اومغمره صدقات او اومغمره فراخ دلی او فراخ نیت پکار دی. کوم فراخ دلی او فراخ نیت چې مونږ تاسو په بچی باندې کوو، پروردګار د مونږ تاسو ایمان سلامت کی او الله تعالی دغه درس په خپل دربار کې قبول کی. آمین یا رب العالمین.